فمیس کے اختلاف چکمو آغا اختلاف یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شروع شد. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوک صحابی دے پیو غرمانی پیامبر علیہ الصلوۃ والسلام الاڑو نا غر پڑکے دو شروش پڑکے دو چ شروشو پیامبر علیہ الصلوۃ والسلام غر تو اے غرا ولی ڈکیگی نو ولی خوزیگی پتا سے تکلیف دے اے غرا تدیدن گوری پتا من یو پیغمبر الاڑ لے یو ابو بکر الاڑ لے یو عمر الاڑ لے او بل پتا مانی اے غرا شہید الاڑ لے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تا پیغمبر علیہ السلام اشارہ وکړه چې دا به شهید کی. هغه ټیم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلافت په آخری ټیم کې خلق چت شو او حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شهید کو. تفصیل دنا زموږ ټیم مختصر چې کله حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شهید شو نو حضرت امیر معاویہ او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ په میس کې اختلافات شروع شو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رستو خلقو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پلاسمان بیتو کو جنن بعد با زمان امیر زمان خلیفہ زمان بادشاہ تب ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام سربراو شام علاقی سمر چیوی داغی خلیفہ او نائب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دیر خپل سیاستدان دیر روغ سڑے اختلافات پدیمانی شروع شو چې حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تا فرمائی اے علی حضرت عثمان چې چا شہید کړي دے استاد خلافت نرستو اول کار دا دے چې ته حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قاتلان گرفتار کا او غیلا کڑے کڑے سزا چې د خلقو د پته ولګي چې دی حضرت عثمان سره څنګه ظلمو کو څنګه بے دردای مانی شهید کو دا خلق د دین اندازه ولګي چې یو صحابي رسول هغه سړی چې چا قرباني ور کړی دا هغه سړی چې مال دولت ناراسته نه د کړی او اے علی ستا په واده باندې خرچا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کړی دا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورته وایي چې امیر معاویہ زما ستا خبره یو ده دغه شان کار وکړو دا قاتلان به گرفتار کړو لیکن ستا په مخ کې حالات دا شان قبل فرض وس منګه کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ په قاتلانو باندې لاس یکدو نو حالات نو خرابي تاسو مخکې خلق ټول راغې او ټولو د حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ محاصره وکړه حضرت عثمان شهید کو کوس من قاتلان نیزو نو معاملات نور خرابي. یاد الک صبر وکړو چې دا حکومت زمون په کنټرول کې سم راشي هغه نه بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قاتلان بونیسو. حضرت امیر معاویہ اور فرمائے چنا فی الفور بونیسو. حضرت علی فرمائے فی الفور حالات خرابی گی تعالی استاسو میس کی تدید دوانو پا میس کی خلقو گودی ہوا غلی اختلافات شروش بہرحال اختلافات چلیدل یا غین بعد چکل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید شو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشر سوے حضرت حسن اغراغ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے اے امیر معاویہ تدی ټولو مسلمانانو متفق امیری زستا بلاسمان بیت کوم تا زمان بادشاہی منگا تا خپل خلیفہ گانو او منگا اہلی بیتیو منگا دوانا کارونا نشو کولے چی حکومتم سنبال کو اہلی بیت کیمیو یا دا حکومت تا سنبالا وا
او موږ به اهل بیت کې پاتې شو خبره ورو. حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ورته چې بچیان ډېر خپل خبره دی وکړه او مسلمانان به د انتشار نه بچ روغ شو خبره. بیا کله چې حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په بډاتوب کې لاړ، سلویخ کاله حکومت یو کو بډاتوب پر راغې کمزور شو، نو صحابه کرام کی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ توئی اے امیر معاویہ اے امیر المؤمنین، مسلمانانو آپس کی جنگونه وکړل، خلق په تکلیف کې دي، وسکستان وروستو استاد اسوی یزید ابن معاویہ خلیفہ نشي، نو بیا به مسلمانان د امیر په منتخب کېدو کې اختلافات ساتي، بیا به یو بل سره جنگونه کوي. لہذا زما تا دا مشوره ده که دا مسلمانان روغ شي آپس کې، نو هغه په دې صورت چې ته دا خپل زوی خلیفه جوړ. حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په ذهن کې سرم دا خبره نه وه زما د مرګ نه وروستو به زما زوی یزید ابن معاویه بادشاهي او خلیفه، لیکن حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ چې مشوره ورکړه، نو حضرت امیر معاویه سوچ وکړ چې واقعي حالات خدا شان وو تیر شو زمون مخکې، نو هغه ورته وی چایا زما تاسو دا خو اکثر خلکو ته لوپر ښکاریږي، تاسو اوس دی بادشاہ کوم خلق په ایمانی خلق په مسلمانانو په متفقي دا ورته یاو ولی بنې متفق ټول به متفق تاسو یې بس خبره ختم کیسه ختم سیدا هغه امیر جوړ کو او حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دنیا نه لاړ. چې کله دنیا نه لاړ حضرت یزید ابن حضرت امیر معاویه سوی یزید ابن معاویه بادشاہ امیر ظالم سره ظلم کړو او ظلم کې څه اختلاف نشته. هغه یاره حضرت عبد الله ابن زبیر نه دې به زما په اسمانه بیت نه یاره حضرت عبد الله ابن عمر نه چې دې به زما په اسمانه بیت نه کوي، یاره باندې حضرت عبد الله ابن عباس نه چې دې به ما نه مني بادشاہ، او خاص کر یاره حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ چې دې به ما بادشاہ نه مني، ولې چې دې خلقو ته پته ده او دام د خلافت امیدواران دي او دې ته پته ده چې زه ظالم ما زه اواره سړی زما دومره ذهن نشته ځوان ما او ذهن مې خوا دې خوا ګرځي را ګرځي، نو زما مخالفت نور څوک به نه کوي خو دې به یې کوي. ځکه یزید ابن معاویه اعلان وکړو چې ټولو نه مخکې تاسو مکې گورنر ته مدینی گورنر ته حکم ورکو، مدینی گورنر ته وی چې ټولو نه مخکې عبد الله ابن زبیر او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ زما په بارک کې بیت والا چې ما امیر تسلیم. مدینی گورنر حضرت حسین اور حضرت عبد الله ابن زبیر راو غوښتو، حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په بارک کې مروان ابن حکم مدینه گورنر ته وی چې راغوان اسمو زبردستی پیو کا حضرت حسین بیتو کی کچری تا سره نرمی وکړه خو دی یزید ابن معاویه نه مني پنا سے بیت نه گئی مسائل به خرابېږي. حضرت حسین عبد الله ابن زبیر عبد الله ابن عباس په دې ټولو باندې زبردستی وکړه، زبردستی دی بیت والا هغه نرم سړی او نرمی وکړه. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ راغے او حضرت عبداللہ ابن زبیر رانا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی چې خبره دادا یزید ابن معاویہ خطا ته بدل هغه عثمان سړی دی من په هغه باندې د مسلمانانو د مشروان اعتماد نشو کولای چې هغه مسلمانانو وچلای، لیکن البته کتوای چې زبېتو کما نو زه د خپل ملګرو نا خلاف ورزی نشم کولی د اخیری مزه پوسو کما او ټول بنا شو بیت کو هغه ز سید سارا پورې ولا ټیم ور حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ واپس لاړ. هغه مدینه گورنر بارکی چې کله یزید ابن معاویه ته پته ولګیدا یزید ابن معاویه دی مدینه گورنر فوراً تبدیل کو بل قاسی منتخب کو او ورته وی
چې حضرت حسین عبدالله ابن زبیر عبدالله ابن عمر عبدالله ابن عباس نه بیت مال زبردستی دیوال هغه نوې گورنر چې کله منتخب شو هغه حضرت حسین رضی الله تعالی پسې کسان ولېګل حضرت حسین رضی الله تعالی سره دی بچو مکې ته روان شو حضرت عبدالله ابن زبیر هم پلا روان شو دی بیا کسان ولېګل چې موږ دې گرفتار کو راي ولو لیکن هغه د لاس نه وتلی ولاړ چې کله مکې ته لاړل نو بیا مکې ته د کوفی خلکو هغه د عراق په علاقه کې چې کوفه واقع ده هغه د کوفی خلکو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته خطون راولېګل چې تراشه او موږ تا خپل سربراه تا خپل امیر منتخب کو او موږ د یزید ابن معاویه نه تنگ حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ پسې خطون راتل دا خطون راتل تر دې پوری چې دوه پورې خطون هغه جمع چې کله جمع کړل نو بیا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ خپل ترزوی مسلم ابن عقیل ته فرمایل مسلم ابن عقیل خبره مختصر کو ټیم نشتا اے مسلم ابن عقیل دا ورشه کوفی ته حالات وګورا چې دا خلق ما منی کنه مې دا خطونه رشتہ دي که دروغ مسلم ابن عقیل لاړ کوفی ته او کوفی ته چې لاړ نو خلق ولا استقبال وکړو سلویخ زره کسان رالل حضرت حسین رضی الله تعالی په خلافت معنی مسلم ابن عقیل په اسمانه بیت وکړو چې موږ حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ خپل بادشاہ خپل امیر منو او دغه په اسمانه موږ بیت کو اسنا په لاس په ذریعہ مسلم ابن عقیل چې وکتل هغه مختار یو کسو دغه کوړ نه لاړ چیر داخله خټول حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ منی خط ولیکو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ تا او ورته فرمایل چې دا ټول خلق تا منی لہذا تراشه کوفی تراشه او د دې بادشاہ منتخب شه مقرر شه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ چې روان شو نو حضرت عبدالله ابن عباس ورته فرمایي حضرت عبدالله ابن عباس فرمایي اے زمان وارو اے زما بچیا زدا تدا نصیحت کوم د کوفی والا خلقو په خبر مان اعتبار وکوا دا خلقو ستاپلان له دوکه ور کړی دا لہذا طالبم دوکرا کی مزه سوال دتا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ فرمای دا تمره خاتون را لګری دي اوس دې سره سوکم او مسلم نے عقیلم خطرہ لګل اوس خو بزم حضرت عبدالله ابن زبیر ورته فرمای اے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفی تمزا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خپل بچو سره کوفی طرف ته تلو تیارې کړې دي او مسلم ابن عقیل خاندان وسرم حضرت عبدالله ابن عباس وللمن ونسلا خدای ته وګوره مزه په دا خلکو اعتبار مکو دا خلق سی خلق نه دي زه عام دی بتانا دوکر مزه حضرت حسین رضی اللہ تعالی فرمای چې نا زبزم روان شو پلار کې یو شاعر فرزده کوړه مینا شو هغه نه تاسو کو کوفی خلق څنګه حالات کړي هغه ورته کوفی خلقو زړونه تاثر دي او تلوارونه او لاسونه بنو امیہ سره یعنی یزید ابن معاویه سره او د زړه نستا سره مرګستیا کوي لیکن د خلقونه یری ډیر خلق پتا سو قتل یا د خلقونه یری بخله معنی تاسو سره زړه معنی تاسو سره لیکن سویل نشي سکاونه نشي دا غشان هغه د کوفی خلق حضرت حسین په لار روان شو هغه ته یزید ابن معاویه ته چې کله پته ولګی دا چې کوفی ته مسلم ابن عقیل غله دی نو هغه د کوفی گورنر ته وی چې فورا دا سړی گرفتار مړی کا شهیدی کا پرېدای مو هغه د کوفی کم گورنر او هغه نرم دیلو هغه ورته یار دا کار مکو پرېدا څه طریقې سره یا خدا یا کیسه ختمه هغه ورته یار بس دا حساب کتاب دی بس आपस کی خبره عمر وش یزید ابن معاویه ته چې پته ولګی چې د خبره نه مانی نه گرفتاری عبید الله ابن زیاد نوې گورنر مقرر او هغه ډیر غټ ظالم سره چې هغه مقرر کو
نو هغه سلو کو چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دراوتو دي د پته ولګي د چاغه مکه نه راوتل او پلار باندې دي نو کسان بلېګل او مختصر خبره چې یو میدان کې خپل کسان کې نول چې حضرت حسین او دیاغیا کسان کوفی درانش حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ هغه ځای ته چراو رسیدو نو هغه ځای ته حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ فرمای هذا کرب و بلاء دا دی مصیبت ځای دی دی تکلیف ځای دی دی غم ځای دی او دی غم او دی تکلیف ځای ته منګرالو دی حضرت حسین رضی الله تعالی په لاس باندې بیت کړو 40,000 کسان عبید الله ابن زیاد دی یزید ابن معاویه چې کوم گورنر او دی هغه دی محل محاصره وکړ چې مسلم ابن عاقل ته څنګه گرفتار کړ هغه عبید الله ابن زیاد خو خیارتوب وکړو محل بر وودو او خلق دوی اے خلقو دا خبره واوره یزید ابن معاویه فوج را لګلې ده اگر روان زتا اوس یو خبره کوم کچا دی حضرت حسین او دی مسلم ابن عاقل مرګستیا پرې خدا هغه د بس سنو او کچا ول مرګستیا پرې نه خدا نو دا واوره یو قصب زوړندوم پرېدم سوکنا هغه سلويخ زره کسان او په محل کې یو څو کسان لس دولس کسان هغه سلويخ زنا دی کوفه والا خلق چې چا په وجمانه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ راغلو هغه سلويخ زره کسان صرف د دې دوه ټکو جملې په وجمانه هغه د خپل ارادونو شادش حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې وګورئ من خو تاسو راغختلیو او کتا سو موږ نه غواړي موږ واپس لاړ شو لیکن هغه ټیم کې خبره نه جوړې ده هغه ټیم کې یزید ابن معاویه دا گورنر چې عبید الله ابن زیاد هغه دې طرف نه یو کس حر وی چې نه موږ خو پسې خاتون مانیم نه پويګو او کوفی والا یو کس تا تخت نه دی را لګلې دا ځان نه خبر دي یو ګور دا وتی لې وګوره په خپل دا دی را لګلې زرا غنم کتا سو یې زبو واپس لاړ شم نو هغه ورته چې نه اوس خو واپس لل نشته وس یو صورت معنی و بدل واپس لشي په امن معنی عبید الله ابن زیاد تا من تابوزو او تم دی یزید ابن معاویه په لاس باندې بیتو کې نو بس منګه هغه بیا خوخنه تا مرزي دا هغه مرزي چې تا سر سکی تا پریدي او کدا شهید کړ حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې نه دا شن نشي کېدی بهرحال جنگ شروع شو او دا سان جنگ تلو زی شمر یو کسو چې هغه په حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ باندې وار وکړو او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهید